اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم سلورم بحث زمونگا احوال د مؤلف و احوال د مؤلف. دا مشکات شریف اصل کې مصابیح و مصابیح یا عالم دا مصابیح کتاب لیکلو. دا هغه عالم نوم دی ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی الشافعی، شافعی مسلک والا د کتاب لیک المصابیح. د 315 کې پیدا شوی دی او 1514 کې وفات شوی دی. اول د لقب محی السنت ته، سنت را ژوندې کوونکی. دا نوم محی السنت دته ولې کېښودلی شو؟ ځکه د مخکې د حدیث یو کتاب ولیکه، د هغه کتاب نوم شرح السنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي احیاک الله کما احییت سنتی، خدای دې ژوندی که لکه زما سنت دې چې څنګه ژوندي کړي دي. دا عالمانو ته ویلې، هغوی په ده باندې لقب محی السنت کېښوده. نو ټول نوم یې داسې دی محی السنه ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی الشافعی. د مصابیح خصوصیت سو، د مصابیح خصوصیت دا دی چې د 2 قسمه حدیث ذکر کوي، 2 فصلونه، باب کې 2 فصل. یو فصل کې د بخاری او د مسلم حدیث ذکر کوي، متفق علیه چې ورته وایي. دویم فصل کې د ترمیزی، نسائی، ابن ماجه، ابو داود او دارمی احادیث ذکر کوي. اول قسم احادیث ته صحاح وای او دویم قسم احادیث ته حسان وای. نو مصابیح چې د ولیکه، په مصابیح کې ټول 3,400 احادیث د لیکلي. سو 3,400 دې کې 2,240 صحاح و او پورا 2000 پکې حسان و. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ د صاحب مشکات استازو علامه طیبی نومیده، علامه طیبی. هغه خپل شاګرد ته حکم وکړ چې د المصابیح تهذیب او تنقیح وکړه. نو صاحب د مشکات راولګېده، د مصابیح تنقیح یې وکړه. صاحب د مشکات څوک دی؟ ولی الدین ابو عبدالله محمد ابن عبید الله خطیب تبریزی الشافعی رحمه الله. دام د شافعی مسلک والا دی، دواړه شافعی مسلک والا. حدیثو کتابونو کې ټولو کې مشکات شریف ډېر ګران دی. استاد صاحب نه مې اورېدلي، هغه به ویلې ګرانوالی په څه کې دی؟ ګرانوالی په دې کې دی، ترمیزی شریف چې اوس ګورې نو په هغې کې راغلی دی باب ما جاء فی رفع الیدین، رفع الیدین حدیث ذکر کوي. ورپسې به بیا وایي باب ما جاء فی ترک رفع الیدین. نو زمونږ دلیلونه هم ذکر کوي او د شوافیو هم ذکر کوي. باب ما جاء فی الامین بالسر، باب ما جاء فی الامین بالجهر، دواړه قسمه دلایل ذکر کوي. نو هلته دلیل پسې ګرځېدل نه وي پکار چې مونږ بل ځای کې احنافو د دلیل پسې وګرځو. تاسو په دې پوه شئ؟ نور کتابونه هم دغه شان د حدیثو دي، دواړه قسمه دلیلونه پکې دي. نو مشکات المصابیح ګران ځکه دی چې دا د شافعي مسلک والا دی
او د هر مذهب والا کوشش کوي چې خپل مذهب د پاره کوتک استعمال کړي. صحیح څه نو د خپل مذهب د مسائلو احادیث چې متعلق دی کې ذکر کړي دي. اوس چې کله مونږ حنفي مسله ګورو نو یو خو به داسې کوو چې خپل مذهب ته به دلیلونه به ذکر کوو بهر نه، او دویم دا چې دوی کوم استدلالات کړي هغې له به جوابونه کوو. او په نورو کتابونو کې خو داسې چې دلیل خو زمونږ هم او د هغوی هم دلیل بار نه راوړل نه وي پکار، صرف د هغوی استدلال ته جواب کول. هلته یو کار ستا په ذمه دی، او مشکات شریف کې به د 2 کاره په ذمه وي. ګران ځکه دی دی په 243 کې وفات شوی دی، تاریخ پیدایش معلوم نه دی. مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله لمعات التنقیح کی وی والاسف انا لم نجد ترجمة المؤلف اکثر من هذا وان فتشنا حق التفتیش. مونږ ډېر لټون وکړو خو د مصنف حالات نور مونږ ته معلوم نشو، صرف دومره راته پته ولګېده چې 243 کې وفات شوی دی. د د مشکات خصوصیت څه دی چې د خو د هغې تنقیح وکړه. خصوصیت دا دی د 3 فصلونه باب جوړ کړو، هغه 2 فصله و د 3 فصله کړه. اول فصل کې د مصابیح صحاح، دویم فصل کې د مصابیح حسان هغه په خپل حالت پرېښودو، دریم فصل کې د صاحب مشکات زواید احادیث ذکر شو. نو په مصابیح کې 4,400 احادیثو او دور سره 1,511 حدیث صاحب د مشکات زیاد کړ. نو ټول څومره شو؟ 15,945 ټول احادیث څومره دي مشکات کې؟ مشکات شریف کې 15,945 یا په آسان الفاظو سره 55 کم 6,000 احادیث دي پکې. د سکړی دی او د هغه نه څه پاتې و په دې خطبه کې دی و یا به درته زه ویم تاسې به ورته غوږ ونیسئ. مشکات شریف کې د کتابونو تعداد څومره دی؟ لکه کتاب الایمان شو، کتاب العلم شو، کتاب الطهارت شو، دا کتابونه پکې څومره دي؟ 9 یا 10 کتابونه دي پکې. بابونه پکې ټول څومره دي؟ 320 بابونه دي پکې. فصلونه پکې څومره دي؟ فصلونه فصول 1,038 فصول دي پکې فصلونه، او 15,945 احادیث دي پکې. دا زده کوئ ګورئ. بیا د صاحب مشکات دا استاذ علامه طیبی را پاسېده په مشکات شریف باندې شرح ولیکله. استاذ د شاګرد په کتاب شرح ولیکله. بهترین شرح په مشکات باندې سلطان المحدثین مولا علی قاری حنفی لیکلی ده. مرقات شرح د مشکات دا د ټولو شروحو ماخذ دی، بهترینه شرح ده. اردو شروحو کې ښایسته شرح چې کوم ده التعلیق الصبیح د شیخ و مشایخنا حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله ده، او یا نفحات التنقیح د شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب رحمه الله ده. نفحات التنقیح هغه بهترینه شرح. تاسو که ګورئ بیا په مشکات باندې نو دا شرح یې ګورئ. دا 4 مباحث مقدمه کې و. اوس خطبې ته ګورئ د خطبه وایو انشاءالله حدیث ته ځان رسو. خطبو کې خو ډېرې خبرې
بسم الله کی الحمدلله کی تاسو نور کتابونو کې ویلي دي هغه باندې به وخت نه تیرو تاسو څنګه خوښه ده کتاب ته وګورئ الحمدلله نحمده ونستعینه ټول حمدنا الله لردي نحمده موږ د هم بیانو ونستعینه او ددنه مدد غواړو ونستغفره ددنه بخنه غواړو ونعوذ بالله پنانی سپ الله سره من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا د شرونو د نفسونو زمنګ نه او د بدو عملونو زمنګ نه شرور جمع د شر ده باطینی شرور دلته مراد دي او سیئات جمع د سیئاتون د ظاهری شرور مراد دي نو فرق به پکې راشي تاسیس به راشي تاکید بنئ من یهده الله هغه څوک چې الله یې لارې له برابر کړي فلا مضل له پس نشته ګمراه کوونکی هغه لره ومن یضلل فلا هادی له هغه څوک چې الله یې بې لارې کړي پس نشته لاره ښودونکی له د لره ومن یضلل دی که ومن یضلله دی دواړه جایز دي قاعدې مطابق ومن یضلله ولی ځکه یضلله دا صله د من ده او صله کې عاید پکاري چې موصول ته راځي لکه من یهده الله کې راغلی دی که نه خو تاسو بیا ویلي دي چې عاید کله فضلی نو حذف کېږي هم که نه نو حذف هم جایز دی ذکر هم جایز دی مشهوره نقصه کې داسې ده چې نه دی ذکر شوی ها واشهد ان لا اله الا الله شهادتا تكون للنجات وسیله گواهی کوم د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی شهادتا داسې شهادت کوم تكون للنجات چې د خلاصي دپاره وسیلة زما ذریعه شي ولرفع الدرجات او د درجو د اوچتولو دپاره کفیلة ذمهواره شي دا شهادتي مفرد په لفظ سره واحد سره ولیستی ذکر که اشهدو حمد خو د جمع په لفظ سره استعمال کړی او نحمدو نو دا مفرد لفظ ځکه استعمال که چې د اذان سره موافقت راشي ځکه هلته شهادت مفرد دی اقامت سره راشي مانځه سره راشي هلته دی خطبې سره راشي د جمعې دویمه وجه دا ده چې شهادت کې بیان د توحید دی نو لفظ واحد ذکر کا چې لفظ د مراد او د معنا سره مطابق شي واشهد گواهی کوم ان محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده دی و رسوله الذي هغه بعثه چې خدای ولېږه ده لره وطرق الایمان قد عفت آثارها او په داسې حال کې چې لارې د ایمان په تقي سره ختمې شوې وې نښې د هغې د لارو د ایمان نبی علیه السلام په داسې وخت کې راغی چې د ایمان د لارو نښې ختمې شوې وې د توحید اثر نو پاتې وخبت انوارها پټ شوې وې رڼاګانې د هغې ووهنت ارکانها او سس شوي وو ارکانها بنیادونه د هغې وجهلا مکانها او ورک شوی او زید هدایت پشیده مضبوط کړو نبی علیہ السلام صلوات الله علیه وسلامو د الله تعالی رحمتونه او سلامونه دی په دی مما علمها د نخو د هغې نه نخې مضبوطې کړي ما هغه عفا و شفا ما هغه عفا چې ختمې شوې وي دا ګورئ فشید ما عفا مما علمها ما عفا دا مبین شو من معلمها بیان مقدم شو مبین سره د بیان دا مفعول د شیده شي او ضمیر پکې نبی علیہ السلام ته راجع دی هغه فاعل شي فشیده نبی علیہ السلام مضبوط کو ما هغه اپا چې ورکې شوي من معلمها د نښو د دې طرق د من العلیل فی تایید کلمت التوحید من کان علی شفا او روغ کړو د بیمارانو نه په تایید د کلمې د توحید کې هغه څوک کان علی شفا چې په غاړه د کندې دا من العلیل دا بیان د من کان علی شفا دی و اوضح واضح کړه سبل الهدایت لارې د هدایت
لمن د هغه چا د پاره اراده چې هغه اراده کړي ان یسلکها چې په هغې روان شي و اظهر ښکاره کړه کنوز سعادت خزانې د نیکبختۍ لمن د هغه چا د پاره قصده چې د هغه قصد دی ان یملکها چې مالک شي د دیو اما بعد پس د درې امورونه فإن التمسک بهدیه یقینا منګولې خښول په سیرت د نبی علیه السلام په نقشه د نبی علیه السلام لا یستتب نه پوره کیږي الا بالاقتفاء مگر چې اتباع وشي شاته روانېدل وشي لما په هغه څه صدره من مشکاته چې صادر شوي دي د مشکات د نبی علیه السلام نه تاسو په دې پوه شئ د تاخچې د نبی علیه السلام نه د ډیوې د نبی علیه السلام نه والاعتصام منګولې خښول بحبل الله د الله په رسۍ چې قرآن کریم دی لا یتم نه پوره کیږي الا ببیان کشفه مگر په بیان د ښکاره کولو د هغې نو سنت ډېر ضروري چیز دی احادیث ډېر ضروري دي د نبی علیه السلام په نقشه تلل د سنتو نه بغیر او د حدیثو نه بغیر نشي کېدی دا مطلب شو نو حدیثو کې مې ځکه کتاب ولیکو چې دا ډېر ښکلی علم دی نو بیا به د مصابیح څنګه انتخاب کړه چې د هغه تهذیب او تنقیح دې وکړه نو اوس دې دویمه خبره کوي وکانه کتاب المصابیح او کتاب د مصابیح الذي صنفه الامام هغه چې تصنیف کړی و امام محی السنه قامع البدعه قاطع د بدعت قمع قطع ته وایي غوڅوونکی د بدعت ابو محمد الحسین ابن مسعود الفراء البغوی د لیکلی و فرا کوټونو ته وایي کوټ ده به کوټونه جوړول او بیا خرڅول او بعضې وایي چې دا کار د شیخ د پلار به دا کارونه کول بغوی ورته وایي دا منصوب دی بغشور ته دا قریه ده د مروې او د هرات په منځ کې رفع الله درجته الله دې د درجه اوچته کړي ګورئ وکانه کتاب المصابیح کتاب المصابیح دا مرفوع دی اسم د کانه دی اجمع کتابن دای خبر دی وکانه کتاب المصابیح اجمع کتابن ډېر جامع کتابو سنې په پی بابي چې تصنیف شوی دی په دې باب کې واثبتو لشوارد الاحادیث و اوابدها او ډېر غونډونکي و د خورو ورو احادیثو و اوابدها د تیتو او پرکو احادیثو شوارد جمع د شاردتون ده خورو ورو ته وایي اوابدو هغو وحوشو ته وایي چې تښتېدلي یو په یو ځای یو بل په بل ځای دلته خواره واره احادیث مراد دي ولما سلک ردی خو بس مصابیح کافي و نو تا تهذیب ولیکاو وایي هغه کې لږ کمی وکنه کمی ما پوره کړه څه کمی و پکې ولما سلک رضی الله عنه طریق الاختصار هر کله چې تللی و الله دې د دن راضي شه په لاره د اختصار په لاره تللی و کتاب مختصر لیکلی و وحذف الاسانید سندونه حذف کړي وو سند یې د نه و لیکلی حدیثونه لیکلي خو سند ورسره نه و تکلم فیه بعض النقاد خبرې پکې وکړې بعضې ناقدینو چې سند یې ورسره ولې نه دی لیکلی ناقدینو پې نقد وکړه بعضو وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد اگر که نقل ده په داسې حال کې چې دی خو د ثقاتو نه د ثقه دی د نقل کالاسناد د سند په شانې دی د چې راوړو بس خبره خلاصه شو که یو لو یو عظیم او مقبول محدثي یو حدیث ووایي نو به دا د دې دلیل دی چې بس د لیدلی دی که نه سند یې صحیح دی فکر تم خیال راغی اگر که سند ورسره دی دلته دې خبرو ته خیال کوئ وإن كان نقله اسم د کانه شو کل اسناد خبر ده وإن كان نقله کل اسناد وإنه من الثقات دا پمنځ کې جمله حالیه ده دا حال ده ها وإنه من الثقات کل اسناد معنا مثل الاسناد کا په معنا د مثل سره
خبر د کانه بش لیکن لیس ما فیه علام کل اغفال لیکن نه د هغه ځمکه هغه څه چې په هغې کې نښې په شان د هغه څه چې نښې پکې نه وي هغه پټی چې نښې پکې هغه ښه دی د هغه نه چې نښې پکې نه وي نو اگر چې د ده حدیثونه بس په خپله دی سند دی خو چې سند ورسره ذکر وي نو بیا خو ډېره ښه ده که نه فاستخرت الله ما استخاره وکړه د الله سره طلب د خیر مې وکړه د الله نه واستوفقت منه طلب د توفیق مې وکړه د ده نه الله نه فعلمتو ما نخدار کړې ما هغه څه خپله و چې د پریښې دي هغې لره فاودعتو ما کېښودو کل حدیث منو هر حدیث د دینه فی مقره په ځای د ایښودو کې کما رواه الائمة المتقنون لکه څنګه چې روایت د دې کړی د هغې ائمه و چې هغه مضبوط دي والثقات الراسخون هغه ثقه خلق والراسخون چې هغې کلک دي په علم کې مثلو دغه مضبوطو خلکو چې څنګه ایښي دي او دا حدیث نقل کړي ما په هغوی حواله ورکړه هغه مضبوط خلک څوک دي لکه ابي عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاري دا غټ غټ علما دي د دې نومونه یادوي او د دې کتابونه که د دې هر یو حالات بیانې نو په یو حال په 3 او 4 ورځې په یو باندې لګېږي نو زموږ ورسره څه کار تاسې په دې پوه شئ دا ټول لوی خلک و الله دې ټولو ته جزای خیر ور نصیب کړي وابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وابي عبد الله مالك بن انس الاسبحي وابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي وابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني وابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي وابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابي الحسن علي بن عمر الدارقطني وابي بكر احمد بن حسين البيهقي وابي الحسن رزين بن معاويه العبدري دې ځای پورې پوه شئ وغیرهم او غیر د دوی نه نور عالمان هم شته چې د هغوی احادیث په روایت حدیث هم پکې ذکر کړي خو دی وایي وقلیل ما هو او ډېر لږ دی هغه هو چې د دې غیر نه رانقل شوی دی هو ضمیر غیر ته راچی دی غیرو نه ډېر لږ رانقل شوي دي واني اذا نسبت الحدیث الیهم زه چې کله نسبت د حدیث وکړم دې غټو عالمانو ته کأني اسندت الى النبي صلی الله علیه وسلم داسې ده لکه ما چې نبی علیه السلام ته منسوب ته یې ووایي چې بخاري شریف کې راغلی دي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې انما الاعمال بالنیات داسې ده لکه داسې دي چې ویلي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې انما الاعمال بالنیات ولې لانهم قد فرغوا منه ځکه د عالمان د دې خبرو نه فارغه شوي دي معنا دا سند نبی علیه السلام ته رسولی دی واغنونا عنه منګ یې بې پروا کړي د هغې نه مونږ تاسو به کوشش کوو چې بخاري شریف په حدیثو کتابونو ته خپل سند ورسو چې حدیثو کتاب ته مو ورسو نور به زموږ کار نه دی هغه حدیثو والا بیا خپله رسولی نبي علیه السلام اصل خبره دا ده وسردت الکتب والابواب او ایښي مې دي کتابونه او بابونه کما سردها لکه هغه چې څنګه ایښي وو واختفیت اسره او ما اتباع کړې ده د ده د قدمونو فیها په دې کتب او په ابوابو کې اسره یا اثره په فتحې د کمزې سره هم راغلی دی او په کسرې سره هم اسره یا اثره یا اسره شاته تلو ته وایي قدم نښو ته وایي وقسمت کل باب ما تقسیم کړی دی هر باب غالبا په فصول ثلاثو باندې اولها ما اخرجه الشیخان او احدهما اول پسر کې هغه حدیث دی چې شیخان او بخاري او مسلم راوړي دي یا یو واکتفیت بهما اکتفا مې کړی ده په دې کې وان اشترک فیه الغیر اگر که په دې حدیث کې د بخاري او مسلم سره نورم شریک شوي دي په دې مې ولې اکتفا کړې ده لعلو درجتهما فی الروایه ځکه د دوی درجه په روایت کې ډېره اوچته ده وثانیها په دویم فصل کې ما هغه ده اورده غیرهما چې راوړي دي غیر د دوی نه من الائمة المذکورین نور ائمه مذکورینو وثالثها دریم فصل کې ما هغه ده اشتمل چې مشتمل په معنا د باب من ملحقات مناسبت مناسب ملحقات مې راوړي دي مع محافظة علی الشریطه سره د دې چې حفاظت مې په شرط د صاحب د مصابیح کړی دی وان کان ماسورا عن السلف والخلف
اگر که معصور وي د سلفو نه بخوانو نه یا درستنو نه. ثم انک فقدت حدیثا فی بابن، اے طالبه ته به بیا ورک کې یو حدیث په یو باب کې چې مصابیح کې به یو دی کتاب کې بنئ. دا ولې؟ فذلک عن تقریر اسقطه، دا به د تقریر د وجې نه زه ساقطوم غورځوم. مخکې به ذکر شوی نو ما به بیا دوباره نه ذکر. وین وجدت آخره، او کتاب بل حدیث پیدا که چې بعضو متروکن علی اختباج حصه پرېښودل شوي په د اختصار د وجې نه، او مضموما الیه تمامو، یا مصابیح کې نیمه ټوکړی پیوسته شوي وي دې ته تمامو پوره حدیث. پوه شئ؟ غټ حدیث په مصابیح کې ما نیم کړی، یا په مصابیح کې نیم حدیث ما پوره کړی غټ. دا فعن داعی احتمام اترکه و الحقه، د باعث د اهمیت د وجې نه زه پرېږدم او الحاق هم کوم. ضرورت ورته نه وي، دغه باب مناسب نه وي نو زه یې وغورځوم، کم یې کم نیم یې کم. او بعضې وجې کې داسې چې ضرورت ورته وي هغه ضرورت نه وي پوره کړی نو زه ټول حدیث ورسره یو ځای کړم. وین اثر ته که تا ته اطلاع حاصله شوه علی اختلاف، په اختلاف کې په فصلینو کې من ذکر غیر الشیخین په الاول، چې د بخاري او د مسلم نه علاوه د نورو محدثینو حدیث په پس اول کې ذکر شوی. او ذکرهما فی الثانی، او ذکرهما فی الثانی، یا د بخاري او د مسلم حدیث په پس ثانی کې ذکر شوی. فعلم پوشه انی ما بعد تتبعی، پس د هغې نه چې ډېر تلاش مې کړی، کتابی دو کتابونه، الجمع بین صحیحین للحمیدی، یو جمع بین صحیحین د حمیدی ده، حمیدی د بخاری او د مسلم جمع کړی ده، یو کتاب یې جوړ کړی. و جامع الاصول، دا دو کتابونه ما ښه لټولي دي. و اعتمدت علی صحیحی شیخین، ما اعتماد په صحیحینو د شیخینو کړی، صحیح بخاری او صحیح مسلم په نسخه مې اعتماد کړی. و متنهما، د هغوی په متونو مې اعتماد کړی چې هغوی کوم الفاظ ذکر کړي هغه قضا راوړم. و رایت اختلافا فی نفس الحدیث، که تا ولید د اختلاف په نفس حدیث کې چې صاحب د مصابیح یو شان الفاظ ذکر کړي ما بل شان، فذلک من تشعب طرق الاحادیث، دا د ګڼو د خورو ورو سندونو د احادیثو دي، یو سند سره یو قسم الفاظ راغلي، بل سند سره بل شان الفاظ راغلي. ولعلی ما اطلعت علی تلک الروایت، شاید چې ما ته اطلاع نه حاصل شي په هغه روایت التي سلکها شیخ رضی الله عنه، چې هغه روان کړی دی شیخ الله دې د دن راضي شي. ما ته به هغه الفاظ نه پیدا شوي چې کوم شیخ راوړي دي، ما به نور الفاظ راوړي، حدیث به مقی. وقلیلا ما تجد، او ډېر لږ به ته دا بیا مومي، ډېر لږ به یې دا. اقول زه بیا وایم ما وجدت هذه الروایت، دا روایت ما نه دی پیدا کړی په کتب الاصول، او وجدت یا ما پیدا کړی د خلاف د هغې پیها په دې کتبو د اصولو کې. فاذا وقفت علیک، طالبه تا ته اطلاع حاصله شو په دې باندې، تا ته ځای معلوم شو چې دا الفاظ کم ځای کې دي. فانسب القصور الیه، قصور ما ته منسوب کړه لقلت الدرایت، ځکه علم مې کم دی. لا الی جناب الشیخ، شیخ ته مه منسوبوه. رفع الله قدر، والله دې د درجه اوچته کړي په دارین. حاشا لله، پاکی د الله لره من ذلک د دینه. رحم الله، خدای دې رحم وکړي. من پاغه چا اذا وقف علی ذلک، چې په دې خبره پوه شي او نبهنا علی، موږ خبر کړي پاغې وارشدنا طریق الصواب، او د ثواب لاره موږ له وښیي د حق رسایي. ولم آلو جهدا، ما کمی نه دی کړی په کوشش کې، په تنقیر و تفتیش، په ګرولو و تفتیش او په لټون. تنقیر دې ته وایي چې ډکې سړی راواخلي او ځمکه پې داسې ګروي، سړی سوچونو کې. تفتیش لټون ته وایي. بقدر الوسع، په اندازې د طاقت سره، و طاقت سره. ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت، او دا اختلاف مې نقل کړی څنګه مې چې بیا موتی دی. وما اشار الیه رضی الله، هغه چې دته اشاره کړې د مصنف رحمه الله من غریب او ضعیف او غیرهما، چې دا حدیث غریب دی یا ضعیف دی یا نور، بیان تو وجه غالبا ما وجه بیان کړی چې غریب ولې دی ضعیف ولې دی. وما لم یشر الیه، او چې ته اشاره نه کړې مما فی الاصول، هغه چې په اصولو کې دي، فقط قفیته فی ترکی، ما هم د اتباع کړی د په ترک د هغې کې، الا فی مواضع، مگر په څو ځایونو کې لغرض دی او غرض د پاره. وربما تجدو مواضع، ډېر کله ته به ته څه ځایونه پیدا کې محمل تخریج به پکې نه وي، رواه البخاري رواه مسلم دا ځای به پکې نه وي. وذلک،
دا ځکه حیث لم اطلع علی راویه ما ته به راوي نه معلوم چې دا چا روایت کړی په ترکت البیا زما سپین ځای پرېښی دی په انحصر طالبه که ته تا ته اطلاع حاصله شوه په دې چې دا پلانکي کتاب کې دی فالحقه به نو پیوستی که ورسره تی ورسره ولیکه سپین ځای خیر دی احسن الله جزاءک خدای دې تا ته ښه بدله درکړي وسمیت الکتاب بمشکات المصابی کتاب ته مې نوم کېښود د مشکات المصابی واسأل الله التوفیق والاعانه د خدای نه توفیق او مدد او هدایت غواړم وصیانت او بچ کېدل و تیسیر مقصوده او اسانېدل د هغه څه چې ما څه قصد کړي دي وینفعني او دا چې ما ته نفع راکړي په ژوند کې او پس د مرګ نه او ټولو مسلمانانو سړو ښځو ته حسبي الله ونعم الوکیل کافي دی ما ته الله او ښه کارساز دی ولا حول ولا قوة الا بالله او حول ګرځېدل او طاقت نشته مګر په الله باندې چې عزیز دی او حکیم دی درود شریف الله